बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम नन मुंगा प्राइमरी स्कूल टीचर पीएचटी د پاره کم ټیسټ چې تاسو ورکوي د هغې فاست پیپر راغستی دی د دې نه به تاسو ته ګایډنس هم میلاو شي تاسو ته به دا دغه مو شي اندازه چې کوم بکس نه چې کوم دی کم بلینکس راغستلی شوی دی ایز ا ماډل پیپر تاسو بیا دغه شانتې تیاری هم کولی شئ او دا کم بلینکس چې دي دا هم تاسو تیارولی شئ ځکه چې دې بلینکس نه پکې هم چې کوم دی ستاسو په پیپر کې چې کوم دی انکلوډ کولی شي نو تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري دا فرست بلینکس تاسو وګورئ چې د هیومن برین از انکلوزډ بای بونی کیس کارډ نو دا د ساینس بلینکس دی دا کلاس 10th بک کې چې دی هم شته دی د کلاس 8 په بک کې هم شته دی د کلاس ساینس بکس چې دی په هغې کې هم شته دی نو د دې دا اندازه وشوه چې دا بلینکس د دریو بکس نه چې کوم دی راغستلی شوی دی نیوران ټرانسمیټ میسیج in the form of neurons چې دی دا ټاپک تاسو وګورئ دا د کلاس 8 ساینس بکس چې دی هغې کې هم شته دی او کلاس 7 کې هم شته دی او نروس سیسټم کلاس 10th بایولوجي تاسو چې وګورئ هغې کې هم د هغه چپټر نه هم دا راغستلی شوی دی مطلب د دې دریو بکس نه دا بلینکس هم راغستلی شوی دی څنګه چې ما تاسو ته پیپر کمپوزیشن کې ویلي ول چې تاسو د 10th پورې دا بکس چې دی د پرایمري سکول دپاره تاسو وګورئ نو ثرډ بلینکس تاسو وګورئ دا د انګلیش بلینکس دی او د ګرامر پورشن نه چې دی هغه راغستلی شوی دی نمبر 4 تاسو وګورئ دا انټونیمز دی نو ډیر ویورز تاسو انټونیمز او ساینونیمز کم چې ورته مونږه الفاظ مترادف او الفاظ متضاد وایو نو دا تاسو چې دی هغه وګورئ د پرایمري سکول ټیچر دپاره ټیک ده بیا 5 نمبر بلینکس چې دی دا هم د انګلیش ګرامر پورشن نه راغستلی شوی دی او ورپسې بلینکس چې دی دا هم د انګلیش ګرامر بکس چې دی دا ورپسې چې دی دا د 9th کلاس چې دی انګلیش دا د هغې نه راغستلی شوی دی د ګرامر پورشن نه بیا لاندې تاسو وګورئ کذاب کې کیا معنی ہے نو دا د کلاس 9th اسلامیات چې دی د هغې نه راغستلی شوی تاسو وګورئ الفاظ معنی چې کوم دي د اسلامیات په بکس کې د کلاس 9th نو هغه تاسو وګورئ د چپټر په اینډ کې داسې 5 یا 10 یا 7 داسې معنی چې دی ورکړی شي الفاظ معنی نو هغه تاسو وګورئ دا د هغې نه راغستلی شوی دی بیا ورپسې تاسو وګورئ نو دا چې دی دا د اردو د عربۍ د ګرامر نه چې دی هغه راغستلی شوی دی ورپسې چې دی دا د اسلامیات بلینکس دی ټیک ده بیا نیکسټ چې دی هغه تاسو وګورئ دا هم د انګلیش ګرامر نه چې دی راغستی دی او 12 نمبر بلینکس چې دی سیمیلی نو ډیر سټوډنټ ویورز دا سیمیلی دا د کلاس 4th او د کلاس 8 انګلیش بک چې دی د هغې د ګرامر پورشن کې شته دی تاسو ته به هلته کې چې سټډي وکړئ تاسو به ته به دا بلینکس هلته کې میلاو شي بیا ورپسې 14 نمبر بلینکس چې دی نو هغه هم څه دی د فریز راغستلی شوي دی وایي چې انډرلاین فریز نو کم ټیک آپشنز چې دي هغې ته باقاعده یلو دغه چې دی هغه شوی دی فونټ آوټ نو تاسو دا د دې نه بیا تاسو ځانه ریویژن چې دی کولی شئ ټیک ده 15 نمبر بلینکس مونږ وګورو نو دا هم د انګلیش ګرامر نه راغستلی شوی دی بیا ورپسې بلینکس چې دی 16 نمبر شهادت کې وقت حضرت عثمان رضی الله عنه کی عمر مبارک کتنی تھی نو دا چې دی دا د کلاس 8 اردو کې هم شته دی کم ګورمنټ بکس چې دي دا د هغې نه راغستلی شوی دی بیا ډیش غزوه چې دی مطلب دا څه دی دا هم د اسلامیات پورشن دی ټیک ته نمبر 18 کون سی خلیفہ نے موسی نو دا هم د اسلامیات بلینکس دی شیر شاه سوری چې دی دا واز د سوشل سټډي نه چې کوم دی راغستلی شوی دی هو واز د فرست رولر هو ټرایډ ټو دا هم د جنرل نالج بلینکس دی د سوشل سټډي هو سټارټډ جهاد اگینسٹ د نیو ریلیجن دین الهی نو دا چې دی دا هم د سوشل سټډي بلینکس دی سوشل سټډي یا هسټري کم
8 کلاس تاسو وګورئ نو په 8 کلاس کې بیا سوشل سټډي نه وي هیستوري وي نو دا هیستوري چې دا هم سوشل سټډي ده دا کلاس 8 ته نو دا تاسو سټډي کولی شئ. بیا لاک 10 دا د میتھس دی ورپسې 23 پوینټ اف انټرسیکشن دا چې دی دا هم د میتھس دی. کیوب ویلیو اف فریکشن از الویز دا هم د میتھس بلینکس دی. بیا ورپسې نیکسټ اف کاسټ پرایس از دا هم د میتھس بلینکس دی. ردیف نو ردیف چې دی دا اوس د اردو ګرامر ټکی دی تاسو دې دپاره تاسو ګرامر چې دی هغه سټډي کوئ. اچھا ورپسې هم چې دی اردو ګرامر دی وہ کون سا فعل ہے نو دا هم چې دا درې چې دي دا اوس د اردو ګرامر دي. تاسو ته پیپر په کمپوزیشن کې ما کړو چې تاسو به کم ټاپکس ګورئ او د کم بکس په ګورئ. تاسو که هغه ویډیو وګورئ نو په هغې کې ښه په ډیټیل باندې ما ویلي دي چې د پرایمري سکول ټیچر دپاره به تاسو کم بک سټډي کوئ لکه فرض که اردو ده نو اردو به تاسو د کم کلاس نه د کم کلاس پورې سټډي کوئ د هغې کم پورشن به سټډي کوئ نو دا ښه به ډیټیل ما کړي دي. تاسو زما هغه ویډیو چې دی هغه وګورئ. ورپسې چې دی دا د 9 کلاس د کیمسټري نه چې کوم دی راغستلی شوی دی. بیا کریکس اون روډز دا چې دی دا د فزیکس دغه د بلینکس دی پورشن دی. سیټ کوډ دې ته موږ ټیسټ وایو. سیټ کوډ چې لکه سیټ چې کوم دی د هغې نه چې کوم کوډ چاپېره شوی نو هغې ته سیټ څه وایي ټیسټ ورته وایي. سیټ کوډ ته بل نوم څه وایي ټیسټ ورته هم وایي. صحیح ده. بلینکس نمبر 32 which of the following true about the function of cotyledons. نو what is cotyledons؟ cotyledons دا یو بیل ټاپک دی دا د کلاس 10 په کیمسټري کې هم شته دی سوري بایولوژي کې او که د 5م جماعت بک تاسو وګورئ ساینس نو دا هغې کې هم شته دی. یاد ساتئ د 5م جماعت بک داسې دی د جنرل ساینس چې هغه 20% ریلیټ دی د کلاس 10th د بایولوژي د کورس سره. دا خبره یاد ساتئ د 5م جماعت جنرل ساینس کې چې کم کورس دی د بایولوژي پورشن هغه د 10م جماعت د بایولوژي سره 20% یو شانتي دی. نو که تاسو د 5م جماعت بک چې دی د جنرل ساینس اسایي وګورئ د ګورمنټ بک ګورئ پرایویټ بک نه د ګورمنټ بک که تاسو وګورئ نو هغه د هغې سره څه دی ریلیټډ دی. ټیک ده. which of the following gas is a fire extinguisher مطلب فایر ایکسټنګویشر کم ګیس دی نو کاربن ډای اکساید دی. دا واز د کیمسټري بلینکس دی. صحیح ده. کریکټ د سنټینس دا اوس انګلیش ګرامر دی. ورپسې چې دی دا بیا انګلیش ګرامر دی. اوس که تاسو وګورئ A + B = 10 او دا چې دی دا بلینکس د کلاس 6 میتھمیټکس چې دی هغې کې شته دی. دا کورس په تاسو ته د هغې نه میلاو شي. ورپسې دا بل چې دی دا هم د کلاس 6 میتھمیټکس دی. د ټرمز کریکولم از ډرایوډ فرام د لیتن ورډ کیور. اوس دا تاسو یاد ساتئ ما تاسو ته په پیپر کمپوزیشن کې یو بک ښوولی اوس بیا وایم ایجوکیشنل سایکالوجي فی اس وائی سایکالوجي چې دا د بک تاسو راواخلئ دا سټډي کوئ تاسو چې څومره پیډاګوګي بلینکس دی بس تاسو د دې نه کلیر شي دا اوس د پیډاګوګي بلینکس دی. صحیح ده. او پتر کې دا اوس د اردو بلینکس دی. ورپسې بیا د اردو بلینکس دی. قواعد کې روسی دا هم اردو ګرامر دی. بیا 43 د موسٹ امپورټنٹ پارټ اف سیل نو نیوکلیس چې دی تاسو سیل چې دی سټډي کوئ نو سیل کې یو پورشن دی میډل کې هغې ته موږ نیوکلیس وایو. Nucleus is also called the brain of the cell. تاسو ته د دې وجه داسې بلینکس هم راتلی شي چې nucleus is also called dash it is also called brain of the cell. او which part of the cell control all activities of the cell. هغه کم پارټ دی د سیل چې هغه ټول اکټیویټیز چې دی هغه کنټرول کوي نو هغه د هغې آپشن به هم تاسو سره نیوکلیس وي. نو دا تاسو سره کلاس 6 سیل کم چپټر چې دی هغې کې هم شته دی او کلاس 10 کې چې دی 9 کې هغې کې د 9 کلاس په بایولوژي کې هم شته دی. 1 is dash نمبر نو 1 پرایم نمبر دی که کمپوزټ دی. ګورئ پرایم نمبر مونږ څه ته وایو فرسټ مونږه دا ووایو چې پرایم نمبر مونږه څه ته وایو بیا کمپوزټ نمبر مونږ څه ته وایو او دواړو کې ډیفرنس څه دی نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې 1 پرایم نمبر دی که 1 کمپوزټ نمبر دی. پرایم نمبر هغه وي چې هغې کې به 2 فیکټرز وي
لکه اوس د 2 واخلم نو 1 2s are 2 2 1s are 2 نو دلته کې که فیکټر مونږ وګورو یو 2 راغی یو 1 راغی د ټرم د ډیجټ 2 د دې چې د 2 فیکټر رالو نو اټ از ا پرایم نمبر پرایم نمبر به هغه داسې مونږ ویلی شو چې هغه په خپل ځان او په 1 باندې ډیوایډ کیږي هغې ته موږ پرایم نمبر وایو یا هغه نمبر چې د هغې 2 فیکټرز وي اوس که موږ 4 راواخلو نو 1 multiply by 4 is equal to 4 2 multiply by 2 is equal to 4 فیکټر د دې سره 1 2 and 4 1 2 and 4 دا فیکټر وس څو دی چې دا فیکټر وس 3 وي چې د چا فیکټر د 2 نه سیوا وي که 3 وي 4 وي 5 وي هر څومره چې وي خو چې د 2 نه فیکټر سیوا وي अब کمپوزیټ نمبر وي وس 1 چې دی د 1 څو فیکټرز دي 1 خو بخپله یو مطلب دې ته موږ څه وایو آیډنټټي وایو نو دا پرایم نمبر هم نه دی کمپوزیټ نمبر هم نه دی پرایم ایز ویل ایز کمپوزیټ وایي چې هم پرایم وي هم کمپوزیټ وي نو دا هم نه دی نو ستاسو سره تھرډ نمبر آپشن چې دی هغه ټیک شو neither prime neither یا نور کمپوزیټ چې نه پرایم دی او نه کمپوزیټ دی ورپسې ستاسو سره بلینک چې دی هغه د اردو نه راغستلی شوی دی بیا 47 نمبر بلینک چې دی how many part of legs do insect have insect چې دی د هغې so part of legs نو 3 pairs of legs دي د هغې ټوټل نمبر تاسو داسې راتلی شي چې how many number of legs insect have نو د هغې انسر به بیا 6 وي خو اوس پیرز وایي نو 6 ډیوایډ بای 2 is equal to 3 آپشن د دې دی neuron that take impulses away from central nervous system to effector هغه نیورون چې هغه نرو امپلسز وړي د سنټرل نروس سیستم نه چاته افیکټر ته نو هغې ته دا ورکړلی چې موټر نیورون یاد ساتئ نیورون ټاپک چې دی دا تاسو ته کلاس 8 ساینس او کلاس 10 نروس سیستم چې کوم دی هغې کې شته دی دا تاسو د هغې نه سټډي کوئ ورپسې ریپروډکشن چې دی اسیکشوال ریپروډکشن نو دا هم د بایولوجي پورشن دی بلینکس نمبر 50 دا اوس چې دی کنډنسیشن تاسو ته ما وویله چې پنځم کلاس ساینس یو زبردست بوک دی بهترین بوک دی او زه ما چې څوک هم تپوس کوي زه ورته وایم چې د پنځم کلاس ساینس چې دی دا ضروري سټډي کا د هغې وجه دا ده چې دلته اوس ما څومره بلینکس ولیدل د ساینس نو 80% چې دی هغه د پنځم بوک راغستی دي او هغه چې دی هغه د کلاس 10 په بوک کې هم انکلوډ دي نو دا اوس د کیمسټري دی خو که چا کیمسټري په ډیټیل نه ویلي یا د چا ساینس سبجیکټ نه وي مطلب د هغه سبجیکټ میتھمیټکس وي د هغه سبجیکټ فزیکس وي لکه بایولوجي کیمسټري نه وي ټیک ده نو بیا دله پکار دا ده چې دی څه وکړي دی د پنځم جماعت او د شپږم جماعت جنرل ساینس چې دی دا بالکل چې دی هغه څه کړي هغه زده کړي او د هغې نه نالج حاصل کړي دې ته به دا بیا ټیسټ چې دی هغه به کلیر وي ورپسې تاسو وګورئ دا هم د پنځم جماعت کم ساینس پورشن چې دی بایولوجي پای کې شته دی بیا ورپسې چې دی دا انګلیش ګرامر دی بیا ورپسې چې دی هغه هم انګلیش ګرامر دی بیا ورپسې چې دی دا جنرل نالج سوشل سټډي نه راغستی دی کراکورم ټیک ده ډیورنګ د پیریډ مسلم لیگ واس ډیوایډ انټو ډیش دا هم د سوشل سټډي دا درې بلینکس چې دي دا دوه بلینکس دا د سوشل سټډي دي دا ورپسې چې دی دا هم د سوشل سټډي بلینکس دی د 2 ډیجټ نمبر هوز سم از دا چې دی تاسو ته کلاس 7 میتھمیټکس کلاس 7 میتھمیټکس دی کنجوګیټ دا کلاس 8 میتھمیټکس دی د سیټ اف آل نمبر دا هم د کلاس 8 میتھمیټکس دی نیکسٹ ایکس بلانگ ټو ایکس دا چې دی دا کلاس 7 میتھمیټکس هغې نه راغستلی شوی دی ورپسې دا چې دی دا د کلاس 9 میتھمیټکس انسټرکشنل کمیونیکیشن تھیوري انټریکټ with one another نو دا څه دی دا سایکالوجي ده جی دا اوس سایکالوجي ده مطلب پیډاګوګي چې ورته ویلی شي دا د هغې بلینکس دی دا بل ورپسې چې دی دا بیا څه دی دا اردو بلینکس دی بیا نیکسټ نمبر چې دی هغه دا هم د اردو نه راغستلی شوی دی د ګراس لینډ آف ساؤथ افریقا دا بلینکس چې دی دا سوشل سټډي دی
نیکسٹ چې دی ټریبیوټ واز سیټل ان دام سوشل سټډي دی. بیا ورپسې چې دی دام سوشل سټډي دی دا د کلاس 8 هیسټري یا سوشل سټډي دا د هغې بلینکس دي. او ورپسې دا قسم کوېسچنز چې دي دا به تاسو ته کلاس 7th میتھمیټکس کې چې دی هغه میلاو شي. 69 د ایوریج اف دا کوېسچنز چې دی دا د 5م میتھمیټکس دی. Which of the following pair is a co-prime? That was the class 6 mathematics. They choose the correct. The English grammar day. Concise mean the hum English grammar day. Jake said the English grammar day. The surface area of sphere is the 7th mathematics day. Or say dash advocate be fire chooser. The hum English portion day John Davy. Da چې دی John Davy یاد ساتئ تاسو. جان ډیوي چې دی جان ډیوي دا تاسو سټډي کوئ. تاسو که سایکالوجي بک سټډي کوئ یعنې که تاسو داسې یو 2-3 نومونه راشي جان ډیوي دی او 2-3 نور دي دا چې تاسو کله صحیح سټډي کوئ نو سایکالوجي لکه دلته خو جان ډیوي راغله. اوس کیدای شي تاسو سی ټي ټیسټ ورکوئ یا ستاسو دا ټیسټ چې کوم دی دا خو چونکې اولډ پیپر دی ستاسو پای کې کیدای شي نور راولي نو ایجوکیشنل سایکالوجي تاسو مسټ سټډي کوئ. ورپسې چې دی هغه اردو دا دواړه چې دي دا دواړه دا پریویس منت چې دی هغې کې ما پړاو کړي دي دا د اردو 9th کلاس کې شته دی. دا اولنی چې دی محمد حسین آزاد دا تاسو وګورئ مصنف کا نام لیک کې ټیک شو. مصنف کا نام تاسو وګورئ په اولنی ټایټل پیج د اردو اولنی ټایټل پیج چې تاسو وګورئ په هغې کې دا شته دی. نو تاسو ته مزه کوي چې 9th کلاس اردو او د 10th کلاس د دې دا ټایټلز وغیره او ګرامر دا تاسو وګورئ. volatile substance which evaporate دا was د کیمستري دی یا جنرل ساینس کلاس 7th. ډیزرټ فینامینن دا هم د کیمستري بلینکس دی. دا بلینکس چې دی دا هم د ساینس بلینکس دی. بیا ورپسې ساوند ویوز چې دی فین تاسو وګورئ غوږ چې کوم دی غوږ د غوږ د بهر ځای ته مو پین نه وایو نو ساوند ویوز څوک کلیکټ کوي دلته راځي که نه ډایرکټ خو انر ایئر ته نه ځي نو دې ځای ته موږ څه وایو دې ځای ته موږ وایو فینا. نو ساوند ویوز څوک کلیکټ کوي فینا. کاربن ډای اکساید پلس واټر سنلایټ کلوروفیل نو دا خو ګورئ فوټوسنتھسس ټاپک دی دا خو ډېر اسان دی چې کاربن ډای اکساید او واټر ریاکشن وکړي ان د پریزنس اف سنلایټ اینڈ کلوروفیل. کاربن ډای اکساید پلس واټر چې ریاکشن وکړي او څه موجود وي از ا کیټلیسټ سنلایټ او کلوروفیل. نو دا هغه فینامینن دی چې کوم باندې بوټي خپل خوراک تیاروي دې باندې موږ جدا لیکچر کړی تاسو کتلی شئ. ګلوکوز پلس واټر پلس اکسیجن دا به تیارېږي. چیسټ ویو از سیپریټډ بای د ابډامینل کیویټي. ګورئ دا انسان دی صحیح دغه کې ډېر کیویټیز دي یو ته موږ چیسټ کیویټیز وایو یو ته اورل کیویټیز یو ته ابډامینل کیویټیز. چیسټ کیویټي دا سینه چې کوم ده ابډامینل کیویټیز مونږه دا خېټه کوم ځای کې چې ډایجسټیو سیسټمز کېږي ټیک ده. نو اوس دی وایي چې دا سینه چې ده دا د دې ابډامینل کیویټي نه په څه باندې سیپریټ شوي ده نو دې ځای کې ډوم لایک شیپ سټرکچر دی هغې ته موږ ډایفرام وایو. نو ډایفرام څه کوي هغه سیپریټ کوي. اوس که تاسو دا نور اپشن وګورئ ریبز وایي چجو ته لیرنګس څه ته وایي لیرنګس چې دی اټ از ا پارټ اف ریسپایریټري سیسټم. نو دلته کې دی د ریسپایریټري سیسټم خبره نه کوي دلته کې دی خبره کوي چې هغه کم پورشن دی چې هغې باندې چیسټ کیویټي سیپریټ شوي دي د ابډامینل کیویټي نه. د لیټل کاو بریک دا اوس زموږ سره انګلیش پورشن دی. بلینکس نمبر 87 دا هم د انګلیش ګرامر نه دی. 85 دا هم انګلیش ګرامر نه دی. 89 جیران ټاپک چې دی دا هم تاسو سټډي کوئ یا فریزز او کلاس دا دوه ټاپکس تاسو د انګلیش ګرامر لپاره سټډي کوئ. ورسره انټونیمز سینونیمز دوه تاسو ولیدل د هغې نه دوه بلینکس چې دی هغه راغستلی شوي دي. ورپسې شبي ابي طالب نو دا د 5م جماعت
اسلامیات چې دی هغې نه راغستلی شوی دی. ورپسې 92 93 94 دا انګلیش ګرامر دی. آداب مجلس، نو آداب مجلس چې دی دا د کلاس 4 اسلامیات چې دی د ګورنمنټ سکول دا د هغې څه دی چپټر دی آداب مجلس، دا د هغې نه راغستلی شوی دی. ورپسې چې دی دا ساینس دی. نیکسٹ a dash is a vertical bar graph which has no space. دا څه دی میتھمیټکس دی. د third proportion AB and ABC is نو دا چې دی دا اوس میتھمیټکس دی د کلاس 8. The angle formed by the horizontal down mathematics دی د کلاس 8 او last quadrilateral دا چې دی دا 5 میتھمیټکس دی. نو ډیر ویورز په ننني لیکچر کې موږ څه وکړل، تاسو ته موږ اولډ پیپر وښو او تاسو ته دا وښودل چې دا بلینکس د کم بوک نه چې دی هغه راغستلی شوی دی او څه کې پکې ما تاسو ته چې کوم ایکسپلینیشن دی چې کوم ضروري او ما تاسو ته وکړو. نو امید ساتم چې تاسو به زما دا ویډیو خوښه شوي. خو یو خبره یاد ساتئ، تاسو مست اردو دپاره چې دی 9th او 10th کلاس چې دی د هغې اردو ګرامر او کم مصنف کا نام دا تاسو مست وګورئ. ټیک ده. اسلامیات دپاره 5 نواله د کلاس 8 پورې تاسو وګورئ. ما تاسو ته ویله د جنرل ساینس دپاره هم د 5 کلاس نه 8 خو دا به تاسو ګورنمنټ بکس ګورئ، پرایویټ بکس نه، کم ګورنمنټ بکس چې دي هغه ګورئ. میتھمیټکس دپاره هم تاسو 5 نه د 8 کلاس پورې وګورئ. انګلیش دپاره هم تاسو 5 نه د کلاس 8 پورې وګورئ. او جی کې چې دی هغې دپاره تاسو د 8 کلاس هسټري، د 7 کلاس هسټري، د 6 او د 5 کلاس جغرافیه بک او سوشل سټډي بک دا وګورئ. او کم پیډاګوګي چې پاتې شوه د پیډاګوګي دپاره تاسو ما تاسو ته یو بک ریفر کو ایجوکیشنل سایکالوجي دا وګورئ. که تاسو زما ویډیو خوښه شوي او تاسو ته څه فایده در رسېدلي نو زما ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو، شکریہ. بیا ملاویږو په نیکسټ لیکچر.